میاشتا ایش نشتا. اعلان شو چې بدر ته د کافرو فوج راغلی دی او تیار شي نه راغلی چې په منډه دی. بس یو خزر او خدمت اقدس کی درخواست کئی دے جناب محمد رسول اللہ و یا رسول اللہ بے ابی انت و امی زما مور و پلار دے تانا قربان شي. په عربو کې چا سره د مینې د دین او چت لفظ بل نشتا چې بے ابی انت و امی زما مور و پلار دے تانا قربان. او دغه لفظ پیغمبر په خپل یو صحابي ته ویلې. ابو سعد یو صحابیو په جنگ کې جنگېدو او داسې جنگېدو چې سینه به په مرګ ورچوله. یو خو جنگ داسې کنه چې ځان بچ کوي او بل وای، یو جنگ داسې چې په مرګ سینه ورچي نو سینه به په مرګ ورچوله. پیغمبر په جنگ کې ورمنډه کړه په دې ملا او ټپولو ورته وی ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي. اے ابا سعد اوله د پیغمبر مور او پلار دې تانه قربان شي. دا سړی ابو سعد هم د خدای یو بنده و چې سردار کونین چې ته وایي چې د محمد مور او پلار دې تانه. عزیزانو د روژې میاشته خزراله پیغمبر ته وایي بی ابي انت و امي زما مور او پلار دې تانه قربان شي. ما خاوند مړ دی، خاوند مې نشته چې نن تا سره د بدر میدان کې جهاد ته لاړ شي. خدا دو زامن می دي، د یو 11 کاله عمر دی او د یو 14 کاله عمر. ښځه ده یا رسول الله زه د بدر جنگ د پاره د خپل خاوند په ځای دا دو زامن پیش کوم، دا به تا سره دي. عزیزانو داسې ښځې به هم پیدا شي. اما شومان ورته وایي چې یا رسول الله مونږ بلېږي به داسې چلو کوي چې تاسو کې 2 کسو کې یو کس پاتې شي د مور خدمت کوي او یو د لاړ شي. مشر د لاړ شي او کشر د مور خدمت کوي. نو مشر ورته وایي کشر چې یا رسول الله زه د دې مشر نه ډېر تکړه یم، دی دې پاتې شي او زه به لاړ شم. وایي نه مشر به ځي او وایي نه جي زه دونه تکړه یم، دی دې پاتې شي دی نشي کولی جنګ او زه به لاړ شم. وایي ښه ده نو تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو دواړه په کشتۍ ورشئ. زه ګورم چې تاسو کې کم یو تکړه دی به واستوم او چې کم کمزوری دی به د مور خدمت. دواړه په کشتۍ ورغلي، په کشتۍ ورغلي دي، غیږ په غیږ شوي دي. نو دا کشر دی مشر ته په اشاره کې وایي چې غوږ رانږدې کا، غوږ رانږدې. نو چې غوږ یې ورنږدې که نو په غوږ کې ورته وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې راپرځولی خو دې نشم، ته مشر یې خو ته په خپله ځان راوغورځوه چې پیغمبر ما هم تا سره وار. که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباه وي. نو د مشر په خپله ځان راوغورځولو او دا کشر پې د پاسه کېناستو او حضور علیه السلام ته وایي چې ودرېږه زه د ده نه ډېر تکړه یم. په ملا یې دواړه پیغمبر خو پې پوه شو، په ملا یې دواړه وټپول. زه الله دې ستاسو نګهبان شي. وړې وړې تورې په لاسونو کې دي او میدان کې روان. اوس د جنگ سامان څومره دی، د جنگ سامان ته د خپل بېغیرته ملک ته ګوره. دی بېغیرته دا د امبرسرو میخو بړواګان چې دي دغو ته ګوره، دا د منډۍ خویان چې دي دغو ته ګوره. د خویانو غوندې په منډۍ کې خرڅ. سامان د جنگ څومره دی. یو طرف ته د کافرو طاقت ګوره. ابو جهل سپه سالار دی د جنگ، زرګونه فوج دی، اسونه دي، تورې دي، تیر کمانونه دي، غشي دي. او دې طرف نه څه دي 313 کسان دي، 313 او په 313 کسانو 8 توره دي، 8 توره یعنی فی کس یو تورم نشتا، کل 8 توری دی او 2 آسونه دی. خوراک ایس نشتا، چا په جیب کې کجورې ځان سره وړي. بدر کم از کم 100-150 کیلومیټر د مدینه منورې نه لرې دی. ما هغه مقام هم لیدلی دی چې کوم ځای کې جنگ شوی دی.
هغه مقام مې لیدلی دی چې کوم ځای کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا وکړه. هغه کوه ما لیدلی دی چې کوم کوی کې د ابوجهل لاش بیا واچولو. د مصعب ابن عمیر قبر بیا چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته زم لاړم، دیوال ته تاو دی او د هغې په خوا کې پیغمبر ولاړ. بیا عزیزانو که خدای اوس خو لار د مدینې بدله شوه، په خوا دا زړه لار وه، که هغه ځای وګورئ تاسو، هغه شګې، هغه کاڼي، هغه غرونه، هغه دشت، سل میله کې یو ګز د سوري ځای نشته. سل میله اړ په شکال او ګرمي او د سرمنې جامې خپو لاندې د کجورې پاڼې تړلې دای کېړی او د بدر میدان ته ورسېده او جنگ شروع شو. پیغمبر په خپله توره په لاس کې نیولې ده او پکې ولاړ. جنگ شروع دی، لګیا ده. کم صحابي چې ستړی کېږي هغه توره دې بل اخلي او هغه شروع کېږي. بل چې ستړی کېږي توره دې بل اخلي. اته تورې دي او 313 کسان، اندازه کوئ. پیغمبر چې وکتې چې دا مسلمانانو حالت خو ډېر کمزوری دی، نخپې اب لخپې او سر تور چې ای پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې په سر ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې نشي، نو دا 314 کسان ټول قربان کا، ټول شهیدان. او که ته غواړې چې ستا نامې اخیستو والا د ځمکې د پاسه څوک پاتې شي، نو یا الله د دې مظلومانو امداد وکړه. خو چې دا الفاظ یې ووایي 15,000 ملایکې د اسمان نه راځي. قرآن کې راځي که نه؟ ب5,000 من الملائکة منزلین. 15,000 ملایکې. علما لیکي چې ملایکې په آسونو سورې وي، سپین او زیړ پټکي والی، د کافر نه به سر پریوتو، ملایکه به د چا په لاس نه راتله او په دې جنگ کې لګي. عزیزانو ابو جهل لاس د پاسه سور کمان کوي لګیا دی. د دوه ماشومانو رامنډې کړې او د عمرو بن عوف په خوا کې ودرېده چې دې مجلس کې هغه ابو جهل څوک اڅوک وی ولې وی ګورو یې لږ وی چپ د ټول جنگ کمان کوي، جنگي جرنیل دی، د هغه نوم علی ماشومان هلکان یې اوس که ورنږدې شي کافیا بشي. ویله چې لږ ګورو ویله هغه په سپین اس چې سور دی. ماشومانو چې معاذ او معاوض ورته وکتل وی ښه زمونږ محبوب دنه دومره تنګ دی، دنه اوس یې تماشا وکړه. ویل مزي ویل تماشا یې وکړه. ورمنډې کړې، هغه نه ګیر چاپېر فوج ولاړو، د فوج په خپو کې ورننوته او ابو جهل ته مخامخ ودرېده. ورته وی او لعینه او د محمد رسول الله دشمنه، تا نه زمونږ محبوب دومره تنګ دی. هغه ورته داسې وکتل ویل څوک یې؟ ویل مونږ د الله بندگان او د محمد رسول الله غلامان. ویل څوک مشر کشر نه لرئ؟ آرام مخکې کوي. ویل الله مشر دی او محمد رسول الله هم کشر دی، بل لا څوک دی. ویل گزار کوئ. دا ماشومان ورته وایي چې ابو جهل ته گزار کوه، مونږ یو دویو ته یوازې، بیا به وایي چې دوو کسو والم ته کوه. خلق اطبق خلقو نه حواس بالکل والوته چې دا لا څنګه چل. ویل کوئ گزار؟ ویل ته گزار کوه. ابو جهل چې لاس روچت کو نو د یو ماشوم ورته وی چو لعینا لاس موچت ولاندې نه دی دا سپیټه یوشلې دا د سر را ټیټ کو سره د عقله. خدای چې سړی قمقل 3 ځای کې دروغ ویل رواج، 3 ځای. یو ښځې ته دروغ ویل، ښځې ته، او بیا اوسنو ښځو ته خو بیا په 4 مذهب هم وایي، یعنې بیړیم غر کی. ښځې ته دروغ ویل دا معنا چې د ښځې مطالبات د چا پلار نشي پوره کولی. ښه ده نن به کم سبا به کم بل سبا به کم، په دروغه ورته وایي وخت ورسره تیری. دا روایت یو د 2 کسانو د جوړې په ټایم کې دروغ ویل جایز. یو کس لور شي هغه وایي چې
کومه داغه خبره دی بل ته یو سی بیا جوړ چرته نه منځ کې به لږ دروغ وای داغه یو سخته خبره چې کړیا به نرمه کې ترخه کړي خوږه به کې دروغ پکې وای د دوه جوړو په ټیم کې دروغ ویل رواج یو د جنگ په وخت کې کافر سره دروغ ویل جایز ولاندې نه د داس پیټه پرانیسته شوی دا د سر راټیټ کو چې راټیټ کو چې پیټه ګوري رستو نه د یو الک لاس ورته جوړ او په دې سټي ورته تورا کې خو الله اکبر داس نه کوز راو غرزو چې راوی غرزولو عبدالرحمن ابن عوف چوکته چوفو دا دی الکانو څوک په منډه راړو او په دې سینا ورته کې ناستو ابو جهل او تورې راوي ول څنګه چل کې اسوم وې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تور په لاس کې په میدان کې ودرې دل ډیر خوان ما په خبره پوهیږي تسبیح دی او صاحب جمعات کې چیله شو ګډه شو پلانې شو دا آسان کار دی څه کو ما خامم دل درې من رو جماعت راشو پښمنی کې مراشو دا سربي او غوړې زیړې وایي خبره دی کې دا خبره دا بنیادی پسینه ورته کې ناستو دروځي میاشتا اور په شکال ورځي ورته لوا تورې رويستا ورته لید نور مس ارمان نشتا خدا سر میں لگ وڑو کې دي او خلق به زما سر کتو تراز نو لاندې دا مړی ور سره کا خکته نه غوس کا چې زما سر لګ غټ کا عبدالرحمن ابن عوف په توره کې خو سر د تنې نتیجه ده قیامت برپا شو په میدان کې چې ابو جهل مردار شو عکرمه نامه و د ابو جهل زویو هغه چې وکړه چې زما پلار سره دا واقعه وشوه رامن دیکھو پدی الکی اور رستو نہ گزارو کرو پدی ولی د توری دا ولیتی بیل دی ترخ کے لگا ہوندے سرمن اون خطا الک و سمداسی منڈ ترڑی وی او تورے خلاص کی نیولی داو دا ورته پتہ نشته چې مان لاس غوسته دا ورته پتہ نشته چې مان لاس غوسته او بکړې شي په ایمان و لاس در نغوسی او ته د پیغمبر په عشق کې دومره مستی چې تا ته د لاسم پته نه د دې ځان ته به سره وګورو ماما زه به مو ګورم او تاسو مو زه ملایم او تاسو عوام زه به ځان ته مو ګورم چې زه به داسې وکړی شم زما هغه اوه پیړی چې د قبر نه راپاسي والله زما د پلارم بیړه تباه راپسې تاسو غر کې لاس دې غوستی او د لاس پته ورته نشته عزیزانو دا استغراق فی الرسول دی استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول او استغراق فی الشیخ استغراق دیتا وی چې په یو شي کې داسې محو شي چې د دې ځانم درته پته نه مفتی احمد حسن صاحب خپته غوسیدا په لاهور کې دا د مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ ډاکټرانو استاد خپټوله چې دا کینسر شوی دا د بیخ کې غوسو هغه غوسه کوي چې نشستن راوړل دا سدي ول دا د نشستن ول نه ستن براته نو وه یو په غوسه وای دا څنګه کیږي ول نه بوي مړ بشي ثابت خپل په دې غمانه کې غوسه و نشمول ول تماشا خو کوي تاسو خپل غسول شروع کړئ ډاکټرانو ول لیکلي راکا کدی نه ته مړ شو نو موږ دې ذمہوار نه یو لیکلي ورک چې ورکړه چې کدی نه زمړ شم تاسو می ذمہوار هغه خپل غسوله خپل غوسه کړه پټای مټای په ولا ګولا او د مسکه کېدو کټ ته راوړو سبا ولا سار وختي ټول ډاکټران رااله چې خو بمړي چې کټ کې ناستو مسکه کېدو مولانا صاحب خدای ته وګوره اوسم پوي کا تاسو چلو دین شي دا دومره غټه خپل پرې کېده ول پردای مینه حالو ما ویله وای ول زما معشوقي او حدیث ویلې ده چا ویلې ده زما معشوقي او خبره کړې ده چې زما د امتی په خپه کې ازغیل ارشیم خدای به اجر ورکړي نو تاسو زما خپه پرې کول او زما نظر په دې حدیث باندې و نو ما ویلې چې یا رسول الله تا د ازغیم خدای ته اجر ویلې ده چې ورکړي به
نو ما نه خو ثابت خپه اوسېږي چې ماله به لا څه راکوي. زما نظر په دیو تاسو خپه پرې کړي په خدای مې د قسمي کپې پوه شوی او د لاس لږ سست کړی ما نو دا د لاس تلی د خپې تلي لاندې کېښود دا لاس یې راښ کړو داسې ځان نه خوا وغورځولې توره راواغسته او منډې پوه به شي. تاسو خیال را عزیزانو عرض مې دا و چې روژه او د اړ په شکال میاشت وه او پېشمنې په څه کړی و د شپې پېشمنې یوه کجوره صحابهو په 2 کسه نیمه کړې وه نیمه یو خوړلې وه او نیمه بله خوړلې وه سهار لی روژه م وه او دا کیسې م کولې دا چې څه مې در اندازه وکړئ. وجاهدو فی الله حق جهاده قرآن چې د جهاد لفظ ویلی دی هغه دا د دې پښتو ترجمه دا ده چې تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر. په دې روژه کې سردار کونین په خپله په میدان کې ولاړو او د اړ په شکال خولې ته بېدې او د جنگ کمانې کول. تاسو خیال را نو عزیزانو په دې غاویره نه شئ چې تاسو تراویح وکړئ. غرق خدایم غرق ډبل بیټ هغې ته وایي چې دا ساربه پکې سملي. ډبل بیټ دا معنا چې هغه امبرسری میخ هم ورسره یو ځای پکې سملي هغې ته ډبل بیټ وایي. هغې کې فوم پروت دي چې داسې پکې سملي چې ډوب شي لاندې لاړ شي دې ته ډبل بیټ وایي. ښه شیخه نو ما ورته وی چې فلاني خان به د بیګاله ډبل بیټ کې پرېږدي ډېر ستړی شو نن په الیکشن کې ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي نو مالغه کور دی وران شه چې اته پکې اوسې نن دې ټوله ورځ ځان وشلولو هغه دپاره بیګاله دې په خپل کټ کې یوې شپې ته نه پرېږدي. دې سرمایهدارو دپاره ځان شلوي او نورې شلوي او نورې شلوي او والله که دې په کوڅه کې د سپي غوندې هم پرېږدي دا په کلاو غوږونو واورئ د سپو غوندې. تجربه هم په 45 کاله کې ونه شوه چې دې سرمایهدارو د سپو غوندې تاسو استعمال کړئ او بیا په بنګلې په دروازه کې د سپي غوندې ولاړې څوکیدار دې دننه نه پرېږدي. قربانېږه د هغه ذات نه چې د چا دروازه 24 ګنټې تا ته کوله دا ځای د چا دی چې دا تاسو پکې اوس په دې پوهېږئ چې نن په جمعة الوداع کې تاسو راغلي یئ تاسو له څه میلاو شو دا پوهېږئ تاسو هغه ځن طلاقو سره چې ګرځئ خو درته د زوی چپړاسیتوب هم نه میلاویږي که نه که میلاویږي شین مرچکې په ټوله روژه کې په 100 روپۍ کیلو مونږ رانده شو په شین مرچکي پسې په ټوله روژه کې دا غټ مرچکي په 80 روپۍ کیلو وو که نو سره باټینګڼې ګوره پلانې دا د جوکې غوندې شکل چې د بینډی دغه یې ګوره کړک چانو نو دنیا کې درته بینډی میلاو نه شوي او نه شین مرچکې او منډې دې والا څومره والي دي په دې 20 ورځو خوارۍ کې تاسو ته پته ده چې نن ورځ تاسو ته څه میلاو شو. نن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سامه څنګه دي الفاظ ایمانم و احتساب من سام رمضان ایمانم و احتساب چا چې د رمضان روزي ونیوي نو د رمضان په آخري ورځ داغه دومره ګناهونه معاف شي لکه د سمندر زګ چې دی. نن تاسو ته دا خطاب میلاو شو د سمندر د زګ عمره ګناهونه که نن تاسو کړي و الله ټول درته معاف. د 20 ورځو په خوارۍ کې الله د 11 میاشتو د سمندر عمره ګناه در معاف کړه او د ټول عمر په خوارۍ کې د زوی چپړاسیتوب درته میلاویږي نه میلاویږي. اوس اندازه کوئ چې تلل د خان کور ته پکار دي او که تلل د خدای کور ته پکار دي. اړ په شکال ورځې دي پکې نشته واوره نشته ایر کنډیشن نشته فریج نشته اچار نشته سموسې نشته کیر نشته پنیر نشته کباب نشته هیڅ نشته. تاسو د خپل ماښام رو جماعتي ته کتلي دي دا هیڅ نشته چې خیر غواړي او سوال کوي که نه د هغه رو جماعت یم چې ماښام وګورئ نو موږ نه ښیي اچار او چټنیانې او
مولا یې پرې کړي یو بل څه بلا ورته وایي دا ډېر څیزونه چې یو ځای کړي نه څه خاص لفظ ورته وایي صلاح دا ګن بلا یې ټول جوړ کړي یو صاحبه کاشوغې پکې پرتي یو دا هېڅ نشته هېڅ او ورځې دي د هر په شکال او جامې هم اغوستې دي د څرمنې پڼې هم نشته په خپو د کجورو پاڼې خپو لاندې تړلي بیا د عربستان ګرمي او هغه شګې او په هغې کې خپیاب لا روان او د څرمنې جامې اغوستې اعلان وشو چې جهاد دپاره تیاری وکړئ ستا په پاکستان کې 45 کاله وشو چې اعلان شوی دی د کشمیر د غزا 45 کاله وشو په 45 کاله کې پاکستان 1.5 انچه کشمیر وانغستو د هندو 1.5 انچه کشمیر دی هغه ورځ سړي رالی د انصار الله ډله ده کشمیر له چنده کو غزا دپاره یاره داسې وریځ پریت شو ما چې دې خولې ته یې سکونه ونیسم چې یو غاښې په دې خوله چې زما څه کار دی چې زه به کشمیر له چندې ورکوم او غزا دا د پاکستان فنډ چې کوم دی دا د بېنظیرې د میړه د نوي چینل دپاره دی چې په ډیش انټینه باندې شروع کړی دی دا چې خسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړي تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام